هغې زنانه هغه مردارې چې بله ورځ د روژې په میاشت کې ګستاخي وکړه د نبي علیه السلام په شان کې ځان ته د نبوت دعوه وکړه نن ټوله میډیا غلې ده ټول چینلې بندې دي د هغې خنزیرې تپوس نن هېڅوک نشي کولی هغه مشرانو لیډرانو ته ویم چې تا به کرسي پې ګټله نن د هغې د ښځې په باره کې ستا بیان زه نه وینم نن د دې منبر نه د هغې ښځې په باره کې بیان نه راوچتېږي نن د هغې مردارې ښځې په باره کې چرته په جلسو کې د هر یو پارټۍ لیډر چرته بیان نشي کولی ټول غلي دي میډه غلې ده چینلو والا ټول غلي دي دا خبره دومره اوچتول غواړي چې دا دنیا ولړزېږي اگر چې محفوظ د دې ملک نه ورکه شي مرداره خو لیکن دنیا کافرو ته خو چې وښایو چې مسلمان غیرتي دی که څه نشي کولی په میډه باندې د دې پرچار خو کولی شي چې دا لعنتي ښځه ده ټول غلي دي دا قرصی دومره مردار شی دی دا چې چاله میلو شي بیا که د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي وشي بیا خوله بنده وي د خولې نه کرتې نه وځي ما او تا د پیغمبر په شان باندې خوراکونه وکړه ما او تا د پیغمبر نوم استعمالولو په ځای باندې قرصو ته ورسېدو ما او تا د پیغمبر د شان په عزت باندې ما او تا په ټوډي ګاډي کې وګرځېدو کله چې زه راشم بیا که د پیغمبر په شان کې څوک ګستاخي کوي به مې پروا نشته خو چې کله زه نه یم نو بیا که د نبي علیه السلام په شان کې څوک ګستاخي وکړي بیا مې شپه ورځ هم یو بیانونه ټول غلي دي نن د هغې تپوس چا ونه چې دغه مرداره څه شوه دغه مرداره دلته ده او که بار وتښتېده ټوله میډیا غلې ده ټول خلک غلي دي څوک یې تپوس هم نه کوي مسلمان دومره پرېوت ما او تا د صحابو په نوم ما او تا د نبي علیه السلام په شان په نوم باندې ما او تا صرف او صرف عزت وګټه ما او تا صرف خوراکونه وګټه ما او تا صرف پیسې وګټې ما او تا صرف خلک لاندې ماتح جوړ که چې زه به د لیډر یم ته به زما خبره منې که زه یم چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي وشوه ته به م وایې ګستاخي ده که زه چوپ شم ته به م چوپ یې غلی به یې خبرې به نه کوي